ګران کتونکو افغان شیرپور ویلفیر فاونډیشن د خپل وس مطابق دغه بې وسه خلکو سره خپل امداد جاري ساتلی دی. الله دې کي چې بلې روژې له بیا ژوندي یو او هغې خلکو دپاره بیا دا کار کوو. کوم خلک چې کنځلې کوي، کوم خلک چې ردې بدې وایي، کوم خلکو چې په دا مشغولتیا ده او د کومو خلکو چې ړه پوخ شو، زه یم چې لږ یې نور هم ړه پوخ شي. دا دنیا یو ډېر عجیبه شانتره دی کې خوشاټاري خلک هم ژوند کوي او صرف د نښې مینځلي. اوس موږ دا ویډیو چې کوو که نه، د دې نه مخکې یو خوشاټار راغی نو دې ځای کې ګرځېده راګرځېده. نو چې ګرځېده راګرځېده نو ما ورته لکه دلته کې څه کې، نو وي دا به زما ځای دی، ما یې ښه دا ستا ځای دی. برحال هم د دې ځای نه لرې کړو، د ټولو زنانه ولیده نو هغه یکدم تور سو لګو، او دا ښځې راټولې کړي دي. دا ښځې خو ما نن سري نه دي راټولې کړي، دا ښځې د روژې د اولې نه واله روزانه حسابه سره دا څونه ماشومان دي، 1 2 3 4 5 6 7 8 پکې نور پکې شاته شته نښه ماشومانو ته کپړې میلاو شوې، پکې پیزار هم پکې میلاو شو. لاندې دا مارکیټ ته د کپړو والا تپوس وکړي چې کپړې جوړه په څو ده، نښه ماشومانو ته. دا د الف خان شیرپور ویلفیر فاونډیشن کار دی. نو لاس اوچت کې یو حضرت خان صاحب ته دعا کې دوبۍ کې ورور دی چې خدای په بچو خوشحاله کړي. نن د هغوی د وجې تاسو ته د وړم میلاویږي، دا غوړي هم میلاویږي او دا چاول هم میلاویږي. ستاسو د یتیمانو بچو ته دا کپړې هم د هغوی د وجې میلاو شي. صحیح ده؟ نو دعا ورته بېګاله کوئ. اخیرنۍ لبخات دي او ما چېرته دعا پیل نه دی کړی، خو دغه خلک چې دا څوک ستاسو بېعزتۍ کوي، څوک ستاسو اخوري، نو یې خدای تباه او بربادې کړي. چې څوک ستاسو بېعزتۍ کوي او څوک چې کوم دی نو تاسو پسې غلط کمنټس کوي، کنځلې کوي، ستاسو اخوري، صحیح ده؟ نو چې هغه خدای پاک چې کوم دی نو زه ته ورسي ستا شانتې محتاج یې چې دلته کې راځي او ما ته ولاړي. صحیح ده که نه؟ نو خدای دې قبول کړي. ګران کتونکو ړومبې دا بابا تغبی نه راځي، 4 معذوره بچي دي. څو پېرې ما د نمبر دې خلکو ته ووایي، خو بس سپینګیري دی نه، د سپینګیري درد پته نه لګي. دا چا مخصوص نه کړه، دوی په دې سپینه ګیره مزدوري کوي. یوه لورکۍ یم کونډه، دا داسې ده په جوړونه ده او زامن یم دي او دله زه کلي ته تللی وم 2 پېرې روژه کې. څو کالونه راځي بابا؟ یاره 15 کاله وشو جی. 15 کاله. دې ځای نه خوشحاله؟ ما ډېر خوشحاله. نو موږ به تاله څه درکړو چې ته لکه نن هم دغه دی زما هغه زوی تا ته رنګ وکړو، هغه وایي چې زه پلار مې درځي، نو هغه تا ما ویل زه ځم، هغه راته وایي ته به لاړ شي، ما ویل او زه به لاړ شم. د هغه کې دغه هم ځان سره وړئ؟ یو زوی دی ده واده یې کړی دی، معذوره دی. نو هغه ته ما وایي چې یار وروره زه خو دله یو پیکټ غوړي درکوم او دغه روجې درکوم. زه چې څه ورکوم نو هغه خلکو ته وایم، نو به ما یو کس راشي ښه 2 مه راځئ. نو پلار یې راغی، نو دې به خپله کوټه یوسي، دغه له هم یوسي. خوشحاله دي؟ موږ خوشحاله په دې چې لکه موږ به تاله څه درکړو. هغه ځای نه چې راشو ته اوس یو خوشاټار ولیده، نو خدا بې غیرته خلک راشي نو دا پراپګانډې کوي. نو موږ خو چې کوم نه خدای خو نه خو څه پټ نه دي، چې خویندې میندې هر څوک نه لري، ستا نشته، زما نشته، چې دوی په خو وس پرې نه کېږي، د مجبورۍ نه دلته راځي که نه. ګینې زما ته ما ته د وایي زه نن سعید آباد نه راغلم که نه، چې حساب پرې وکړې قسم دی چې ما 300 روپۍ کرایه لیکي د تلو راتلو که نه. خو دلته چې کوم ځای راشم نو زه 2 3 زره 4 زره 5 زره روپۍ سودا راته میلاو شي او زه یې ویسم خپل کور ته. یعنې زما بچي معذوره دي، دوی لیدلي دي او زه په خپله د دې وخت 0321 9325 141. تا له غوړي چاولې وړه او ستا زوی له هم. صحیح ده؟ راشه دې خواته. څو کالونه راځي دې خواته؟ 15 کالونه. دې ځای نه خوشحاله؟ خو خوشحاله یم او بس خلک راپسې خبرې کوي. اوس هم یو خوشاټر راغلو، بس بدکۍ راپسې وویشتې او خبرې مې داسې وکړو. خدای خیر کړي. نو دای خلکو ته به څه جواب ورکړي؟ نو بس خدای دې خپلې میندې خویندې وشرموي چې موږ شرمو. خدای دې ورته کونډې کړي زموږ په شان دي چې دي، چې پته ورته ولګي چې موږ په خپله ودرځي د پردۍ تر سر پورې خنداګانې کوو. خدای دې ودرځي چې ماښام کې بچو سره پلار دی. بلکل خدای دې دا درد چې مخصوص کړي دقسې دې خدای زموږ په شانتې ودرځي چې لکه څنګه موږ درد دی او موږ خفه کوي. او موږ خو دلته د ښې ورځې نه راځي، موږ خو د بدې ورځې راځي. زما جواب ورته خو ولې نه ستا جواب چې دلته کې راځي دلته کې ګرځي داسې. ولې نه زموږ ورته طبیعت خراب. تاسو خو واښه خو ما یې نه
بس موږ ول چې بس زنانې ودل لاس نشو کړم دي جنم کته ورځو چې دا ورمیګه مله مات کړې دلته چې دا کمې تور سره خويندې مېندې راځي دا دې لپاره نه راځي چې سړی به پسې ګرځي زمونږ ورور دین په دنیا زمونږ ورور موږ سره د ښېګړه کړې ده موږ سره بد نه دي کړي زه راغلم یو ځل راغلم او دا مې دویم ځل دی بیا رالم څو بچي دي ستا بل وريانې مې د کونډې ما یو ماشوم زی دی موږ نهه کسه پورې سوچ وکړه ها په کور کې نهه کسان دي نهه ولوریانې یو زوی بابا ولوریانې یو زوی ګټه وټه بله نشته او ستا کله پردی کار او کله څه کله څه یو سړی راسره لاس امداد کوي نو ډېر ته خوشحاله و دواګانې به ورته کوو تاسو څو بچي زما پنځه څلور لوڼه دي یو جینۍ ده یو جینۍ ده یو هلک دی څلور جینکې دي یو هلک دی ښه تاسو زما درې بچي دي د زړه بیماران دي او شپږو کالو نه دلته کې راځم په روژه کې م درې پیرې راغلم چې څه وسي بس هغه راله راکوي دې ځای نه خوشحاله ډېره ترېنه خوشحاله یم چېرته تشه نه یم تلې خامخا څه راله راکوي نن درته څه میلو شو نن راته اوړه میلو شو او زوی یې راله چپلې م راکړې او لور یې راله کپړې م راکړې خوشحاله ډېره څو خوشحاله بچي معذوره دي زما درې درې جی او دې روژه کې دا سویم ځل دی روژه کې مې دا درېیم ځل دی بچې ته خوشحاله کپړې دې خوښې دي ها دا چې پلار نه بغیر چې دا زوی دی ته خوشحاله لګه ها ته او ته ها ګوډه خوشحاله ها یریږه مخ ها ته خوشحاله ستا پلار څه کار کوي ادي خوشاله مخې ته شه پلار کار کوي ګوډو در په راشي بیا نشي کولی په کپړو خوشحاله سودا هم در کوم راشي دی خو بچي ته خوشحاله ها ها د ټولو کپړې وړې څنګه اوس د دې وخت لوریانې دي او دې وو لوریانو له چې کم دی نو موږ له سره کي خطا سو زما 15 بچی دي او واړه دي ټول لګټه وټی نشته خاون مو پات شوی دي ځان سره سو راوست دوا نو ولې نور دی ولې راوست چې هغه مدرسې ته تللی کپړې دی ولې راوغستې خوشاله دي دا تو وای کنه چې ستا ګټه وټه نو وسه هیڅ هم نشته خاون دې کله وپاشي سلورم کال دی سلورم کال نو سترځي توپ کولی شي او کولی شم ماشین شته ان ماشین نشته کنه چې ګندل کوم چانه راوړم بیا ول ورکم تا د کتابونه یادول ګرانو کتونکو لورکې ده او په څلورمه درجه کې ده بلکې علم یې بس وایي چې پوره کړی دی خو څوک د دې زنانه دپاره د کتابونو بندوبست کوي نو د دې روژې اختر نه پس پکې لاسونه لګي دا به ډېره غټه ښېګړه چې کومه ده تاسو وکړئ ډېره غټه ښېګړه به وکړئ داسې ده که نه ولې نه دواګانې به ورته کوو دا د دې د فور دی او لورکې دی کومه ده هله ګوډې روژه ماتې کې څه وي بچي چې چا څه ورکړل چې چا څه ورکړل نو ګرانو کتونکو څوک وایي چې ماشین وله والمه نو هم ډېره ښه ده او څوک وایي دا کتابونه به ضرور پکار دي ځکه چې علم مخکې ورسوي ښه چې تاسو زه دا زما دویم ځل دی چې زه راځم زه پخپله بیمار یم او مې مړ دی یو کال شو ماشین کومه ګنډلو بس په هغې خپله ګزاره کوو واړه بچي پنځه لوریان مې یو زوی نه دی پنځه لوریان یو زوی زوی مې ماشوم دی زوی د ماشوم پنځه لوریان یو زوی ګرانو کتونکو لکه دا خلک چېرته لاړ شي دوی تاسو ما ته وایه دوی سره سړي نه وي نو زه سړي چېرته نه را پیدا کړم لکه ما ته دا خلک ووي دا وي ښځې دله راځي سره سړی کوم ځای نه راوړو قبر کې پراته دي چې راپایسه و څادر ورته په ځان کو دلته یې راولو سړی هم نشته او هلکان هم نشته لوریانې ټول ورسره دي ځان پسې خو سېکړه نشي جوړولی چې دلته یې راولو چې سړی و خو موږ دلته بیا څه کوو چې سړی مو دلته بیا موږ ولې راځو نو ویتاړې وي صرف ښځې راځي نو ښځې راځي بس دلته کې ورته دغه میلو شي تاسو لومړی ځل دی زما دویم ځل دی دویم ځل دی غځې چا نه خو به دې اورېدلي چې ایلب خان شیرپور ته دفتر ته په زرګو زنانه راځي ټوله میاشت او ټول درته دواګانې او کوي تاسو به درې دې زنانو سره بیا زما کال پس چې کم دی نو رابطې کېږي الله دې کښې چې ژوندي یو چې د کنزلمارو ته لږه موقع میلو شي ښه پلار مې مړ دی او شپږ دغه درې مې رونه دي واړه او درې خویندې مور مې بیماره سویم ځل دی زما دا درېیم ځل دی خوشحاله دي دې روژه کې ستا درېیم ځل شو را مخې ته شه راځئ ښه تاسو ما درې څلور ماشومان دي کونډې څلور ماشومان یې کونډې کونډې دا مې درېیم ځل دی چې راځم درېیم ځل مې دی چې راځم دلته خوشحاله دي ځای نه اخیره لمخې دي بیا یا نصیب چې دغه وایي ته رانه خوشحاله کړه ولې نه دا خوشحاله یو زنانه دې سره ما ډېرې جګړې کېږي کامیاب شي الله دې خوشحاله کړي نه زموږ د تړه کې څه نشته زموږ ورور یې خدای دې تا زما کامیاب ګیلې شفیع خو به ځئ که خدای دې کامیاب کړه خدای دې ظالمانو نه وساته
دې ظالمان بوزدل خلکو نه دی الله وساته موږ سره دې کړي دی الله سره وکړه دا کم خلک چې راځي کنه تا ولې دا پزول لګیا دي پزول لګیا دي دا خلک موږ ته معلومه ده کنه موږ ته خپل ځان پته هم ستام پته راته لګي چې دا خراب خلک په خپل خراب دي ځکه په خلکو خرابتیا ګمان کوي موږ ته په دې کې څه نشته لري موږ خو راځو ولې دې ځای ته راځو د میاشته موږ شو چې راځو منډې وخو میاشت وشوه دلته کې راځي او په دې میاشت کې به زه یم چې 20 ورځې به راغلي خالي رانه تلې به ډېرې ورځې که نه خو لکه دې ځای ته رارسېدلي او چې د ښځو د وړاندې مې واپس کړي چې ستا نن نه کېږي بیا راشه خدای دې سره خو کوه ولې موږ به ګیله شکر ستا ستا نه کو د بل چا خو ما درته ویلي چې نن ستا نه کېږي دوی کېږي ته تلې تلیم داسې تلې او ما چې چاره نه وړه چې هغوی بلې دغه زموږ کار دا زنانه 15000 روپۍ چې سلایي مشینه بیا هغه بچوله چې کوم دی نو کپړې او نن یې 2 نور راوستي نو حضرت خان صاحب د هغه رور په پیسو باندې پې ور ووختو او نورې کپړې چې کوم راغلې دا سودا چې کومه ده هم ځان سره وړي خوشحاله ډېره زیاته خوشحاله یم کپړې هم راته میلاو شي مشین هم راته میلاو شو هر یو څه ذاته خوشحاله یم ډېره خدای سره ډېر خوږ کړي هغوی سره مو تا سره دې خدای ډېر خوږ کړي پنځه غړو بچو ته کپړې میلاو شي یو هلک دلته بازار کې دغه ته لا نه دي میلاو شوي بیا راولې بیا راولم صحیح ده بیا راولې ها ګرانو کتونکو بابا واله سودا دي اوري تم واله شابه وړم واله غوړیم واله شابه ګرانو کتونکو دغه د علب خان شیرپو ویلفیر فاونډیشن چې کوم دی نو کار دی روزګار دی او اخیره ورځې دي نو ځکه چې کوم دی نو زه دا خبرې د وضاحت سره کومه چې دا سودا وچې ته که بابا سودا وچې ته که زه چې خلکو ته پته ولګي او دې خلکو سره زموږ یو داسې رشته جوړه شوې چې د کور رشته دلته کې چې څوک راځي یو بل ته ترخي او خوږې خو هم به خو سلسله رواني نو ګرانو کتونکو یو دا کتابونه 4مه درجه یو دغې له مشینه دې ماشومانو له او تاسو والې شابه سودا والې زه او ټول دوا کوئ ښه شابه نو انشاءالله دا سلسله مخ په وړاندې رواني په خپلو دواګانو کې مې یاد ساته ډېره مننه خوشحاله